خبره به یاد ساتئ دا د ډیرو خلقو ذهنونو ته راځي وایي عجیبه کار دا دی چې ټوله دنیا کې به په دغې ورځ باندې مالدار خلق څاروي حلالوي نو که دا ټولې پیسې سړی راجمع کړي او غریبانانو لی ورکړي نو وایي غربت به پې د خلقو ختم شي علما وایي بندگی څه ته وایي موږ د الله بندیان یو الله وی بندگی دی توایی چې زوام چې دا کار وکا چې ته دا نه وای چې ولی وکم چې ولی دی وي نو دا بندگی نه ده تاسو بلی دی که نه مونږ خپل بچی توایو ورشه پلان کی کار پسې هغه دا کار د حکمت نه نه خبر وی ولی پسې لاړ شما مونږ ورته څومره وقاریږو ته زمانه د ولی تپوس کوې ته ورشه کار وکا ته د حکمت تپوس مه کوه الله وی مانا حکمت مت تپوسا که زما بندی خو بیا د حکمت تپوس مکوا بندگی دی تو وی الله وی ساروے علال کا بغیر د چو چران او د حکمت نه الله علال میکو باس خبرې منه کوي په اپلا دا خو وینه تو یولی دا خو ساروے علال ولی دا خو جان ختم کو یو زنده سر ساروے خو علال کو کدا پیسې مونږ فقیرانو لور کړې وې نه چې د ولې تپوس تې وکړو د حکمت تپوس تې وکړه نو بس قرباني دې ختمه شو دا نظریه چې دې پرېوتله د قربانۍ ثواب دې لاړ دې کې الله زمونږ امتحان علي په دې کې مقصد د الله امتحان دی چې زه بندیان وګورم کم زما خالص بندیان دي کم په دې حکم باندې بغیر د چو چرانه عمل کوي نو دا خپل چالاکی او خيارتوب مګنئ دا سوالات کول چې دا چونکې زما او خيارتیا ده دا زما چالاکی ده دا زما پوه ده چې یاره دا ساروي په ځای خلقو پیسې ورکړی وې نه رب العالمین وی دی کې زما مقصد ستاسو امتحان اغستلی ابراهیم علیه السلام خپل بچی ته وی بچیا ما په خوب کې ولیدل انی اصبحک فانظر ماذا ترى زه خوب کې وینم چې زه تا حلالومه فانظر ماذا ترى بچیا څه وکم ما خو خوب داسې لیدی دی ما خوب لیدی دی چې خوب اولید تپوس د حکمت کړی دی بچی توای بچیا ما خوب کې لیدلی دی چې تا حلالومه نو بچی ورته څه وی یا ابت افعل ما تؤمر تپوس بیا نه کوي چې پلارا ما لالول بچی دی ما نابالغ بچی دی ما چې د نابالغ ماشومانو خو په میدان جنگ کم شریعت اجازت نه ورکوي چې دا دې مړه کړلی شي نو بچی او نابالغ بچی او د پیغمبر بچی بچیا ما خوب کې لیدی دی اصبحک چې تا ذبح کومه نو بچے تپوس نه کوي لاره ما ولې حلالوي ته په ما مشفق نه یې زستانه پیدا نه یم ته ما ولې حلالوي وی یا ابت افعل ما تؤمر پلاره چې د الله څه حکم یې کوئ پلاره کوه د الله حکم کوه بس چې تا زه خوب کې لیدم او د الله حکم دی نو حلالوه مې پلاره بس تا ول د قربانۍ فلسفه خو وګوره کنه قربانی زکه نبی علیہ السلام وی سنت ابیکم دا خو ستاسو د پلار د ابراهیم علیہ السلام سنت تی تا هغه منظر ځان ته مخې ته کا هغه منظر وګوره الله شکر بادا کې چې الله ساروی څه خبره ده